خلکو چیلنج کړم چې زه ته راته خدای ثابت کا خو قرآن او حدیث به نه استعمالوي ځکه چې هغه مونږ منو نه. نو زه به د ساینس نه د فلسفې نه او د انساني منطق نه به ته ثابت کړم چې خدای شته. زه به درته یو مبارزه مخې ته ږدم. هغې مبارزې به 3 مقدمې وي. 3 واړه مقدمې ساینټیفیک دي، ساینسي لحاظ سره بالکل برابر دي، ساینس یې مني. چې چا غلطه ثابتولی شي دا مقدمه د په دې 3 واړو کې یو هم نه، هغه د ډویټو کې دی ویډیو پسې او ما ته دې ووایي چې دا غلطه ده. دې مبارزې ته د کنټینجنسي آرګومنټ وایي. امام غزالی رحمت الله علیه چې دی 1000 کاله پهله دا آرګومنټ پیش کړی دی په فلسفي کې، اسلامیک فلسفي کې. بیا لایبنیز یو جرمن فلسفر و، هغه هم دا آرګومنټ پیش کړی دی د خدای د شتون لپاره چې انساني منطق یې ومني. په دې کې 3 مقدمې دي. پهلنۍ مقدمه دا ده چې هر یو شی کوم چې وجود لري، کوم چې شتون لري، هغه د خپل د وجود دلیل لپاره محتاج دی او هغه مقصد هم لري. مطلب یې څه دی؟ لکه زما وجود دی، زه شتون لرم، نو د خپل وجود د دلیل لپاره زه محتاج یم په چا باندې؟ په خپل مور او پلار باندې. زما مور او پلار په چا محتاج دي؟ په خپل مور او پلار باندې. هغې په چا محتاج دي؟ په خپل مور او پلار باندې. دا شاته ونه ده، دا شاته هم ونه هم محتاجه ده د خپل وجود دلیل لپاره د تیرې یو ونې پسې چې هغې نه تخم راغلی دی. هغه ونه تیرې ونې پسې ده. کوم شی چې موږ ته په نظر ښکاري، زموږ په خوا شا کې کوم یو شی هم تا ته په نظر ښکاري او وجود درلودي، وجود یې وي او شتون لري، هغه خامخا د خپل د وجود دلیل لپاره محتاج دی. که هغه د مایک دی، مایک فیکټري کې جوړ شوی دی، فیکټري ته معدن کوم ځای نه راغلي دي، معدن په غرونو کې جوړ شوي دي، غرونو کې ګرمایش او یخوالی او مختلف کیمیکل ریاکشن وشوي، هغې وجود راغی. هغې نه مخکې د هر یو شي یو دلیل لپاره محتاجي ده، کوم شی چې وجود لري. او بیا د هغې مقصد خامخا وي. نظر واچوئ خوشا کې کم یو داسې شی دی چې هغه تاسو ته بې مقصده ښکاري. که انسان دی، که مایک دی، که ګوتمه ده، که کپړه ده، که چمن دی، که ځناور دی، که هوا ده، که اکسیجن دی، که ګیس دی، که هر یو شی دی، د هغې د وجود یو مقصد شته دی په نړۍ کې. دا پهلنۍ مقدمه ده. اوس دا ساینټیفیک ده، ساینس هم دا اکسپټ کوي ځکه چې ساینس د سټډي اف ابزرویشنز وي، د نظرونو تحقیق ته ساینس وایي. چې ته نظر واچې او تحقیق پې وکړې دې ته ساینس وایي. ساینس دا مقدمه مني چې یو د سټډي اف ابزرویشنز چې دی هغه ساینس دی. د ساینس ټول بنیاد په دې باندې ایښودل شوی دی چې هغه د هر یو شیز لپاره دلیل وګوري. باران ولې کېږي، اور ولې جوړېږي، زلزله ولې راځي، انسان ولې مړ کېږي، کینسر ولې پیدا کېږي، اونه ولې غټېږي، فوټوسنتھسس څنګه کېږي. د هر یو شیز لپاره دلیل پیدا کول چې دی دا د ساینس بنیاد دی. نو دا پهلنۍ مقدمه چې ما تاسو ته کېښوده، امام غزالی او لایبنیز جرمن فلسفر چې دا پهلنۍ مقدمه یې ده چې هر یو شیز د خپل وجود د دلیل لپاره محتاج دی، ساینس سره بالکل یو شانتي شوه چې یو هر یو شیز دلیل لري. دویمه مقدمه دا ده چې کائنات هم جوړ شوی دی. پهلنۍ مقدمه وی هر جوړ شوی شی د دلیل محتاج دی او یو مقصد لري. دویمه مقدمه وی چې کائنات هم جوړ شوی دی. د دین هم ایتیست سړی انکار نشي کولی، ځکه چې ایتیست سړی ساینس مني. نو ساینس هم وایي چې دنیا کائنات هم یو وخت کې جوړ شوی ده. کائنات روانه نه و، د وخت نه پهله هم لکه اول نه د کائنات نو، یو وخت کې دا جوړ شو 14 اربه کاله پهله. نو ساینس هغې له تیوري روباسله، د بیگ بینګ تیوري چې یو غټه دماکه وشوه په کائنات کې، په خلا کې یو غټه دماکه وشوه. د هغې نه وخت هم سټارټ شو، ټایم هم سټارټ شو، سپیس خلا هم سټارټ شو او میټر هم سټارټ شو، ارګانیک میټر کوم نه چې دا هر څه جوړ شوي دي. نو ساینس هم دا دلیل مني چې یو کائنات یو وخت کې سټارټ شوی ده. او د دویم مقدمه هم دا ده چې کائنات هم جوړ شوی دی. درېیمه مقدمه وایي چې کائنات هم جوړ شوی دی، نو د کائنات دلیل لپاره چې کائنات نه پهله هېڅ هم نه و، نو د کائنات دلیل به مونږ چا نه غواړو چې هېڅ هم نه و او کائنات هم جوړ شوی دی او هر یو جوړ شوی شي دلیل به لپاره محتاج دی. نو د کائنات د جوړېدو، دغه بیگ بینګ تیوري د هر څه کېدو لپاره چې کوم دلیل پکار دی، هغه د وخت نه مخکې، د سپیس نه بار، د ټایم نه بار، د میټر نه بار یو طاقت دی. هغه بې دلیله یو طاقت دی، هغه یو آل پاورفل سپریم بینګ دی چې هغه بې دلیله دی. د هغې نه دا هر څه د کائنات شروع شو. دا 3 مقدمې دي. اوس د خدای شتون لپاره چې کله موږ مبارزه کوو، انساني منطق جنګ کوو، نو چې ساینس دا خبره مني چې هر یو شی د خپل وجود لپاره دلیل لري، بیا ساینس دا مني چې هر یو شی یو مقصد هم لري. د کائنات یو مقصد هم شته، د کائنات یو وجود هم شته.
بیا ساينس دا مونږ چې یو کائنات یو وخت جوړ شوی د مقدمه کې مونږ دا خبرو منله نو اوس د کائنات دلیل به مونږ د چا نه غواړو چې کائنات ولې جوړ شو ځکه چې د کائنات نه پهله خو ساينس او ایتیس سړی دا وکړي چې دغې نه پهله هیڅ هم نو چې دغې نه پهله هیڅ هم نو دغې نه پهله وخت هم نو ټایم هم نو دغې نه پهله میټر هم نو دغې نه پهله سپیس هم نو هیڅ هم نو د بیگ بینګ تیوري نه پهله مطلب یو داسې ذات موجود و چې هغه د دلیل نمبر دی هغه د ټایم نمبر دی هغه د میټر نمبر دی هغه دغه د کائنات دلیل وګرځیدو دا د خدای د شتون د لپاره ټولو نه بهترینه مبارزه ده کوم چې یو زر کاله پهله امام غزالی رحمت الله علیه او لایبنیز جرمن فلسفر موږ ته رامخې ته کړی و او تر اوسه پورې د دې ماته نه ده شوې نو اخره کې زه ټولو ځوانانو ته وایم چې دا فلسفي د ارګومنټ تاسو سټډي کې دي ته کنټینجنسي ارګومنټ وي او لایبنیزین ارګومنټ هم وته وي امام غزالی رحمت الله علیه هم دا پیش کړی دی لایبنیز جرمن فلسفر هم دا پیش کړی دی دا درې وړه مقدمه ساينټیفیک دي د دین رستو کېدل چې دی که یو ایتیز سړی د رستو شي هغه د خپل ایتیزم فلسفي نه وغورځېدو نو د خدای شتون زمونږ دین دی زمونږ ایمان دی خدای هم شته پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم اخیری نبی دی او د دې دفاع لپاره د زمونږ د توحید حصم ده چې دا نه چې مونږ جنگ وکړو مونږ چا پسې لاړ شو مونږ څوک مړ کړو څوک دغه نه هر چاته د ژوندۍ حق دی خو د خپل توحید حفاظت کول چې دی د خپل ایمان حفاظت کول چې دی په هغې باندې مضبوط ودرېدل چې دی دا زمونږ د توحید حصه ده نو مننه